قرآن کریم فرقان حمید کے رب ذوالجلال د څلورمی سپارے پہ ابتدا کے ارشاد فرمائی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرمائی چې تاسو ما کمال تا او د کمال د نیکی تا گویا ما ته نشي را رسیدی تر څو پورې چې تاسو هغه څیزونه د الله په نامه ور نه کوئ چې کوم څیز سره د ستا مینه ده. گویا ساده الفاظو کې مطلب دا شو چې د خدای مینې دپاره به هغه شی قربانوي چې کوم شي سره د ستا مینه ده. د الله پاک د مینې حاصلولو دپاره به دا شی قربانوي چې کوم شي سره د ستا مینه ده او انسان د ټول نه زیاته مینه د مال او د دولت سره ده. نو الله فرمایي که د ما مینه غواړې هغه خرچ که چې کم شي سره د ستا مینه ده. ته دلته چې څومره خرچ کوې چې کم شي سره د مینه ده بله طرف نه به د هغې مقدار مطابق بلکې په د هغې په سوچنده باندې به تا ته د رب العالمین مینه ملاویږي. او چې د رب العالمین مینه د بنده سره شروع شوه ما به ذات خود خپل سوچ مه دا دی چې د رب العالمین د بنده سره د مینې نه زیات په کل کائناتو کې یو شی هم اوچت نشته دی چې د رب العالمین مینه در سره شروع شي. بس بیا دنیا هم د ستا ده، قبر کې خوشحالی هم د ستا دي، آخرت کې چرچې به هم د ستا وي ځکه چې د رب په مینه باندې به ته منور شوی وي. او د رب مینه انسان له حله راځي چې انسان هغه شی خرچ کړي چې کم شي سره د انسان مینه ده چې هغه مال او دولت دی. نو غرض مه دی حاضرینو